ځکه چې د ډیرو ځوانانو او اکثره پیغلو په جیبو کې غټ غټ موبایلان دي، نو هغه بیا په ډیره اسانۍ سره د ټولې دنیا فحشي او عریاني او بدې و غلطې ویډیووي په دې سره کتئ. یعنی ګوره مخکې به خلک د فلمو او ډرامو کتلو دپاره سینماګانو له تلل، سره د ډیره شرمه به تلل، یعنی چې ډیر به شرمېدل هم، او هغه سینماګانو لره هر څوک هم نکلی، هر څوک هم نکلی. لیکن د بده مرغه نن سبا صرف د یو څو روپۍ په عوض کې ټوله میاشت انټرنیټ مفت استعمالوي، او بیا چې زړه یې غواړي هغه قسم ویډیووي په دغه موبایل او په دغه فیسبوک باندې کتئ سي. په یکړ بستره کې کتئ سي، په تلتکۍ کې کتئ سي، په ملډو کې کار کتئ سي، په غسلخانه کې کار کتئ سي، ځکه دا سینما نن سبا د هر چا په جیب کې. مطلب چې نن سبا د هر ځوان او پیغلې په جیب کې سینما پرته ده. ګوره چې کور ته غټ موبایل رالی، دا ټچ موبایل، بس بیا د جوړولو هیڅ ضرورت ولا بلا کستا، بیا د گیټ هیڅ ضرورت ولا بلا کستا، بیا نو چې څوک د کور بندوي هیڅ ضرورت د دې بیا نشته. چې غټ موبایل دی په کور کې کښېښوئ، و ښځې ته د غټ موبایل کښېښوئ، و لور و خور ته د غټ موبایل کښېښوئ، بس ستا په کور هر رقم پرې خلک دننه، او دا ستا لور و خور و ښځه کوم چا چې د غټ موبایل ورکړی دی ټچ موبایل، دا داسې ده لکه شپه او ورځ چې په دې کوڅو کې ګرځي، بس بیا د دیولو د ګیټ د بندېدو هېڅ ضرورت بیا نشته، بس چې دغه د ناوسط شی په کور باندې دننه شي. ګوره بیا ډیره د افسوس خبره دا ده چې بعضې دینداره او سپین ږیري خلک هم په دې مرض باندې مبتلا دي، او بل څوک هم ورباندې خبر نه دي چې دی چیش کوي، په چیش اخته دی، چیش ګوري، چیش اوري، څوک په خبر هم نه وي، او ځان ته دینداره هم وایي، ځان د سپین ږیري هم وایي، ځان ته دیندوسته هم وایي. دا رقم ډېر کسان دي، ډېر سپین ږیري دي چې هغه په دغه وبا مرض باندې اخته دي، چې د فیسبوک او انټرنیټ وبا مرض. او د انټرنیټ بل غټ نقصان دا دی چې دا په مسلمانانو کې د فحشي غوړولو یو لویه ذریعه ده، ځکه چې که د انټرنیټ څخه یو څوک خپل ځان دپاره د کار شی را ډاونلوډ کوي، نو په هغه باندې خو لا یو څو روپۍ کاټېږي. لیکن که یو څوک بیا ټوله شپه په حاشیه په دغه موبایل او په دې فیسبوک باندې ګوري، بدې او غلطې ویډیووې به ګوري، نو په هغه باندې بیا هیڅ زیاتې روپۍ هم نه کاټېږي. لہذا خو د دې څخه معلومیږي چې دا په مسلمانانو کې د فحاشي پلاولو یو لویه ذریعه ده. خدای تعالی دې موږ ټول جمع وساتي. باید موبایل سم استعمال شي. موبایل استعمال که تیر بیان کې ما دا وویل چې یو عالم وتا ته دا نه وایي چې ته غټ موبایل مه استعمالوه، یو عالم وتا ته دا نه وایي چې ته فیسبوک مه کوه، مطلقاً انټرنیټ مه کوه، مطلقاً انټرنیټ ستا دپاره ناروا دی، مطلقاً فیسبوک ستا دپاره ناروا دی. دا یو عالم هم نه درته وایي. صرف عالم دا درته وایي چې انټرنیټ او فیسبوک او ټچ موبایل استعمال دوه روخه لري، یو روح یې د ښو دی، بل روح یې د بدو دی. یو روح یې دا دی چې د علماو بیانونه په اوري، او چې د علماو ویډیووې په ګوري، چې د مجاهدینو حالات په دې باندې ویني، او بل روح یې دا دی چې په دې باندې ایادي فلمان ګوري، ډرامې ګوري، لڅې ویډیووې ایادي ګوري. دغه علما درته وایي چې دغه رقم د فاسق او د فاجر پر رقم یې مه استعمالوه، دغه رقم د خبیث پر رقم یې مه استعمالوه، د انسان پر رقم استعمال کړه. تیر بیان کې ما درته وویل چې ډېر علما دي په دغه پاکستان کې چې 4-5 پیجه خلاص کړي دي، لیکن د خپل خدمت لپاره، د دین د خدمت لپاره خلاص کړي، د دین د خدمت لپاره. غټ علما دي چې دغه موبایلان استعمالوي، غټ علما دي چې دغه فیسبوک او انټرنیټ استعمالوي، لیکن هغه بد رخ نه استعمالوي، هغه بد طرف نه استعمالوي، هغه غلط طرف نه استعمالوي، هغه ښه طرف استعمالوي. ښه طرف استعمال کړه چې ستا دپاره په ورځ د قیامت د نجات ذریعه دغه موبایل وګرځېږي. د دین اشاعت پکې وکړه، د علماو بیانونه پکې شیر کړه، تقاریر پکې شیر کړه، تلاوتونه د قرآن پکې شیر کړه، تفاسیر د قرآن پکې شیر کړه، تراجم د قرآن پکې شیر کړه. دا ستا دپاره به دغه
موبایل د نجات ذریعہ ګرځي ورنه دغه موبایل به د انسان د پاره د جهنم او د سخت عذاب ذریعہ ګرځي په دنیا او په آخرت خلی په آخرت کې نه په دنیا او په آخرت کې به د عذاب ذریعہ ګرځي خیر خو د فیسبوک او انټرنیټ ته غلط او زیات استعمالولو بل نقصان دا دی چې په دې سره د انسان هغه قیمتي وخت فضول او بے فائدې ضایع کیږي بیا خاص کار د معاشرې ټول ځوانان او اکثر انجونې ټول ورځ او ټول شپه د فیسبوک او انټرنیټ کولو ته پراته چې نور په لاس هیڅ نه ورځي خو صرف خپل قیمتي وخت ور باندې ضایع کوي حالانکه د دنیا په ټولو شیانو کې وخت یو ډیر قیمتي سرمایه ده دا یو سکند زما د رب په ذات قسم چې ډیر قیمتي سرمایه ده ډیر عظیمه قیمتي سرمایه ده پنځم منځونه په یو خوا یو سکند په بل خوا د زمانه د ژوندۍ د په بل خوا نه دي سره برابر ځکه دا وخت او زمانہ یو داسې عادت لري چې د انسان څخه یو واره تیر شي نو بیا تر قیامت پورې په لکاو روپۍ خرڅولو سره واپس نه راګرځي بیا دا اوس نن ماپښین چې ختم شول ولکه بیا تر قیامت پورې وویني دا نن مازیګر چې ختم شول قسم په خدای کې تر قیامت پورې بیا پیدا کی دا وخت دی وخت چې چیرېږي بس هغه لاړ شي بیا نه راګرځي وخت ډیر قیمتي سرمایه ده نو په دې سره دغه قیمتي وخت چې دی هغه ضایع کیږي مطلب چې وخت د چا انتظار نه کوي نو لہذا نن لا د هر انسان لپاره یو عظیم موقع الله جل جلاله ټاکل ده او عظیم موقع الله جل جلاله هر انسان تور کړی ده نو باید انسان پر دوکه باندې دغه موقع نه کیوار بلکې په دې کې نیک اعمال تر سره کی خو کچیر دا وخت فضول تیر شي او دا وخت فضول یو څوک تیر کی نو بیا کله قیامت په ورځ دغه انسان هر څومره ارمانونه او افسوس وکي خدا موقع بیا په لاس نه ورځي